تاسو خدای وبخه نن به په دې جمع کې او د جمعې په دې اجتماع کې څه کسان مېلمانه هم د خپلو فضلاو د دستار فضیلت او دستار بندۍ په شرکت کې راغلي دي. عام رسم خود مدارس نن سبا دا چلیږي چې کله د دوره حدیث طالبان چې هغوی د ابتدا نه په مدرسو کې سبقونه ویلي د اساتذو سره او 8 کاله او 10 کاله او 12 کاله یې تیر کړي، نو بیا د ختم بخاری په موقع باندې چې کله ختم کیږي د هغوی دستار بندي کیږي، هغوی ته په سر باندې دستار فضیلت او پټکې تړل کیږي. او دا د دې خبرې نه ښیي چې دغه طالبان چې دا دومره اوږده دورانیه چې یا 10 کاله ده، کم از کم 8 کاله ده، یا 10 کاله یا 12 کاله د علوم دینیو او باغې کې بعضې فنون او بیا علوم حدیث او علم التفسیر او اصول حدیث، اصول التفسیر، اصول فقه او فنونو کې تیر کړل، نو د ختم بخاری په موقع باندې د هغوی دستار فضیلت تړل کېږي. دلته هم څه فضلا تیر کال راسې هغوی ته اساتذه درس لولی او درس د حدیث هم وي، او دغه ترتیب به انشاءالله را روان کال ته نور په مرتب ترتیب باندې انشاءالله نور مضبوطیږي دا سلسله. خو دلته ختم بخاری شوی دی، کتاب ختم شوی دی، او په تیر بود باندې د چهارشنبې په ورځ تقریبا دغه فضلاو ته د آخري باب او آخري حدیث تقریبا 9 منټه د پاسه 2 غنټې مسلسل دغه ختم بخاری کې تیر شوي، نو هغه ختم او هغه تفصیلی بیان او خبره ټولې شوي. کوم استادانو چې د سبق ویلو او د هغوی دا خواهش و چې دغه دستاربندي د جمعې په اجتماع کې وشي، مېلمنو ته راتللو کې سهولت وي او دغه فضلا به هم خوشحال شي، نو نن صرف او صرف د دې انشاءالله د جمعې د مزد نه د فراغت په وخت کې چې کله مجلس ذکر مختصر وشي، نو بیا به دستاربندي کوي. نور ختم بخاری او ټول بیان شوی، او دغه بیان او هغه سلسلهوار بیاناتو کې د نن چې کوم کېږي دغه هم لکه څنګه چې په تېرو جمعو کې کېدو د سیرت په سلسله کې د سیرت سلسله د ډېر وخت نه ډېرو هفتو راسې را روانه ده، او د سیرو د کتابونو په حوالې سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې د ولادت نه واخله تر بعثت پورې، او بیا د بعثت نه پس د مکې مکرمې او د مشرکینو د دشمنانو د اسلام په مخالفت کې دشمنی د هغې تذکرې کېدې، او د هغې واقعات ستاسو مخې ته راغلل. کله چې دغه سلسله ډیره شوه، مسلمانان چې چا ایمان راوړی و هغوی تنګ شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو تکالیف دا نشو برداشت کولی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته فرمایل تفرقوا فی الارض، چې تاسو ځمکه کې خواره شئ د دې علاقې نه وځئ. صحابه ورزو کو این یا رسول الله، کوم طرف ته لاړ شو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل حبشې ته اشاره وکړه چې حبشې طرف ته لاړ شي، او حبشه
چې نن سبا ایتوپیا د افریقې بر اعظم ده، پاغه شمالي شرقي غاړه باندې پرته ده، جدې ته مخامخ. دغه ځای کې د هغه زمانه حبشه و، د نن سبا ایتوپیا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته اشاره وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحابو کې تقریبا 14 صحابه هغه هجرت ته تیار شو، چې پاغه کې یا 19 صحابه کرام نارینه سړي دي او 15 پکې زنانه دي. په دې سړو کې د سیرو د اقوال او اختلاف شته، بعضي وایي 12 دي او په زنانو کې اختلاف ده، بعضي وایي 15 نه دي 4 دي. او په هر حال یا 19 نارینه او 15 زنانه، 14 کسان د هجرت ته تیار شو. په دې کې د 15 زنانه چې وي د سره خپل خاوندانو او د شپږ کسان نارینه د دین علاوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا د مشرکین او د اذیتونو نه دی تنگ شول، نو دی د مکه مکرمه د خپل علاقې، د خپل خاندان، د خپل قبیله، د خپل خوګونه هجرت وکړ روان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې هجرتونه شوي دي. 2 ځله حبشې ته هجرت شوی دی او 1 ځل د مکه مکرمه نه مدینه منورې ته هجرت شوی دی او دا 2 ځله د مکه مکرمه نه حبشې ته هجرت شوی دی. کوم هجرت چې داغه په قران کریم کې فضیلت راځي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې داغه مهاجرین او مقام تذکرہ او داغه مرتبه ذکر دي. داغه هجرت نه مراد هجرت من مکه الی المدینه، د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته هجرت دی. او دا هم په شرایط سره، او یو غټ شرط پکې دا دی چې دا هجرت د فتح مکه نه مخکې شوی وي وړاندې، او چې مکه کله فتح شو دا غي نه پس څوک د مکې نه مدینه ته تللی دي، نو هغه په دې اصطلاحي مهاجرینو کې د هجرت کې نه دي شامل. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کسرا هغه وته د هجرت په باره کې و فرمایل او وی چې یا رسول الله زه هجرت کوم. وته و فرمایل چې مال لشتا او خان دشتا. هغه وته وی چې او یا رسول الله وې دې کې چې د الله جل شانو کوم حق در باندې مقرر دی نو هغه ادا کو اول ته وتا ته د هجرت ثواب ملوي. نو مطلب دا چې کوم عرفي او اصطلاحي هجرت ته نو هغه اوس ختم شوه دی په خپل ځای باندې اوس هغه ځای کې. نو زمون په دې ملک چې کوم سړی دی دلته پاتې کیږي، اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم ضمانت رشوی دا او د دلته د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیرت طیبه دا غي په تعلیماتو، دا غي په ارشاداتو، دا غي په اقوال باندې عمل کوي او دا الله جل جلاله چې کوم فرایض په د باندې فرض شوي دي او واجب دي دی هغه ادا کوي. نو دته الله جل شانو په خپل کلی وطن کې هغه اجرونه ورکوي. دا د الله جل شانو ډېر لوی مهرباني ده. هغه تکالیف هغه حضرات برداشت کړ. دا هجرت چې دي صحابه کولو په دې کې حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه خلیفہ ثالث هغه موجود دی چې په عوامو کې عثمان غنی او اصل عثمان ذوالنورین باندې مشهور دی. او ذوالنورین ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دولونه مبارک پر لپسې په د باندې واده وی، یو حضرت رقیہ رضی الله عنها او یو ام کلثوم رضی الله عنها. د ذوالنورین و د ذکر وی ذوالنورین معنی د دوو نور والا، د دوو رڼاګانو والا. دا یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور مبارک دا یو نور او دا بل دا دو د نصیب شوی چې کله یو وفات شونه به د بل سره نکاح وکړه. حضرت رقیہ رضی الله عنها وفات شونه به د ام کلثوم رضی الله عنها سره نکاح وکړه. مخکې تذکرہ شوی و په ابتدا کې
چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سلور لونه مبارکه وي. حضرت زینب رضی الله عنها ابو العاص ابن الربیع باندې واده وا، رقیه رضی الله عنها، ام کلثوم رضی الله عنها، دا دواړه په حضرت عثمان رضی الله عنه واده وی چې وفات شو بیا بلا، او حضرت فاطمه رضی الله عنها حضرت علی کرم الله وجهه په نکاح کې و چې خلیفہ چهارم دی، سلورم خلیفہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم، او د ترزوی دی او د بچی په شان لوی کړو. نو حضرت عثمان ابن عفان ذو النورین رضی الله عنه سره خپل بیبي حضرت رقیه رضی الله عنها هم په دې سفر کې، حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنهم په دې سفر کې. نو دا حضرات تک 14 کسان روان شو. د دې د اتلل دا د زاد د بچکولو د پاره نو، دا د مال د بچکولو د پاره نو، دا د خپل بدن د بچکولو د پاره نو چې زمونږ زخمی نشو مړ نشو، دا د ایمان د بچکولو د پاره. زما عزت منو د سړی هجرت د خپل علاقې نه په مختلفو قسمونو کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې فرمایي د فضلاو چې کوم کتاب اوې بخاری شریف او نور کتابونه د احادیث هو، دا غي په ابتدا کې حدیث ته حضرت عمر رضی الله عنه راوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. د اعمالو دار و مدار په نیت سره دی، او سړی ته چې کوم نیت کړی دا غي نیت مطابق بدته صلا او اجر ملاوي. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. دا جمله په ابتدا کې نشته، خو بل ځکه ذکر کړی الدشته چې د چا هجرت د الله جل جلاله دغه د پیغمبر د پاره وینو د الله په نږدې به د هجرت هم دغه سی لیکل کېږي او د ته وداسي اجر ملاوي. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. او چې د چا هجرت د دنیا د پاره وي یا د یو خزي سره د نکاح کولو د پاره وي، نو دغه هجرت په دغه کاته کې لیکل کېږي. د دلته نه خلک لاړ شي وطن پریدي، او څوک فرانس ته ځي، څوک جرمني ته ځي، څوک برطانیې ته ځي، څوک یونان ته ځي، څوک امریکې ته ځي، د کار د پاره ځي، کاروبار د پاره. نو دغه ترک وطن یې د کاروبار د پاره دی. کچره د یو حرام کار د پاره ځي، مثلا الله جل شانه دې داسې نکي چې یو کس وایي زما د خلک د پیرنګیان مې ډېر خوښ دي، د هغوی وطن ته ځکه ځم، په دې نیت باندې لاړو، نو د ایمان خطره کې شو، بلکې ایمان ته سلب کېږي. او دغسې د هغه خلکو سره بل ځای باندې کېنه مخکې مرض صاحب د هغه خلکو سره مشابهت اختیارولو دپاره راځي، د هغوی په شان خپل هیئت او شکل جوړولو دپاره راځي. هلته کې ګناهونه په اسانه کېږي، روک ټوک پکې نشته دی، دې دپاره راځي. نو د الله جل شانه په نږدې د ده د قدم قدم په ګناه کې لیکلی کېږي، ځکه چې دغه تګ یې سبب د دې څیزونو دی چې کوم څیز دپاره سړی هجرت دې دپاره لاړ شي، او هلته بیا واده وکړي چې نکاح به وکړمه، نو د برطانیې قانون سخت دی، ما ته ویزه نه راکوي، یو ګرین دا دغه ورته وایي پاسپورټ نه راکوي، نیشنلټي نه راکوي. نو د ښځې سره به واده وکړم که هر څنګه چې وي، نو بیا به هلته کې پاتې کېږم. نو دغه نیت چې کړی دغه سی به الله جل شانه دته صله ورکړي. او چې کوم سړی اوس هم هغه هجرت خو نشته چې کوم مکې مکرمې نه مدینې منورې ته شوی دی، هغه مهاجرینو کې څوک نه شاملېږي اوس. لیکن که چېرې یو سړی په یو ماحول او معاشره کې تنګ شي او د ایمان په خطره کې وي، داسې ځای کې راګیر شو چې هلته کې کافر دي او مشرک دي، او د ده نه د ایمان د عظیم نعمت سلب کوي، په خطره کې یې اچوي، د باندې داسې تکالیف او داسې طریقو سره د ده سره معامله او سلوک کوي چې دی په خطره کې دی، چې نه ایمان پرې نه دي. نو د دې ایمان د بچکولو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک په دې وخت کې مشته او تر قیامته پورې دی چې بهترین مال دم په صحیح بخاری کې دی چې کوم دی فضلاو ویلې دی، بهترین مال انسان هغه غنمون، هغه ګړي بیزی وي، هغه کنډک دی، هغه د وړو سارو رمه ده، یتبع بها شعف الجبال چې دی دا ساروي بوزي د غرونو سکو ته هلته لاړ شي، او دی هلته کې څه ګوري،
آلته کې هغه ځایونه ګوري چې په کوم باندې عموما باران وریږي چې آلته کې واښه ډېر وي، شینکۍ ډېر وي او بشته دی چینی وي، نو دی د غرونو څوکو ته لاړ شي، هغه څاروي بوزي، ګډې بیزې کنډک بوزي، آلته کې پاتې کېږي. یفر بدینه من الفتن، یہ اپنے دین کو لے کر بھاگتا ہے فتنوں سے، دے دا خپل دین محفوظ کول غواړي چې د فتنو نه محفوظ شم، د مقصد دای. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه سړی بهترین مال په ورځ د قیامت داده، نو دا سړی ښه سړی دی. او امام بخاری رحمه الله په دې باندې ترجمه الباب قائم کړی دی چې د دین محفوظ کول د پاره تېخته او دین ځان سره وړل چې دین یو سه من الایمان، دا د ایمان نه خبره چې یو سړی خپل دین محفوظ کړي. او چې نن سبا امریکا او یورپ ته ځي او داسې ځایونو ته ځي چې هلته کې ستا ایمان په خطره کې کېږي، نو دا خو ته ایمان لاسه په خطره کې اچي. عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې د دې حضراتو دا هجرت حبشې ته دا د مال له بچ کولو د بارانو مال خو په مکه مکرمه کې پرېښود، دا د عزیز ولی د بارانو هغه خو په مکه کې پرېښود، دا د خپل ځان د بچ کولو د بارانو بلکې دا د ایمان او د دین د حفاظت لپاره چې کله دی جدې ته ورسېدل هغه ځای نه به کشتۍ تلې حبشې ته به پورې وتې په هغه زمانه کې، نو دی په کشتیو کې سواره شول او کېناستل. د جدې غاړه چې څنګه پرېښوه دلته کې مشرکینو ته پته ولګېده چې سړی روان شوي، نو هغوی ورپسې زر کسان وزغلول چې دوی لاړ شي دا کسان را کابو کړي چې دی لاړ نه شي. هغه خلک چې غاړې ته راورسېدل نو چې وی کتل نو دی په کشتیو کې سواره شوي وتلي وو، 15 درهمه باندې کشتۍ والا سره خبره کړې وه او حبشې په غاړه باندې پورې پرېښود. د حبشې بادشاہ رسول الله صلی الله علیه وسلم دی حضرات و صحابو ته فرمایلی چې دا ښه سړی دی او دی به تاسو خیال ساتي. او هغه رښتیا هغه کس ښه سړی و، اصحمه نوم یې نجاشي د هغه لقب دی، لکه څنګه چې د روم د بادشاہ لقب قیصر او د فارس د بادشاہ لقب کسرا او د فرعون د بادشاہ لقب په یو زمانہ کې د مصر د بادشاہ لقب فرعون، دغه سي د حبشې د بادشاہ لقب بنجاشي او اصحمنو مې چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې د ایتلیو د رجب په میاشت کې او اوسم د رجب میاشت د رجب میاشت زما عزتمنو هغه میاشت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا ولیدا، نو بیا به د رمضان د مبارک میاشت انتظار د دې میاشت نه شروع، د رمضان انتظار به د دې میاشت انتظار د هغه سیس کېږي چې کوم ته سړی خوشحالي شل کاله بچي غیب او نو چاوته وي چې را روان دي فلان کیږي کې ډېرې پیسې ځان سره را روانې کړي دي، انتظار کوي یو لمحه شماري چې کله برازي. نو د رجب د میاشتې د رمضان د میاشتې په انتظار کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې خوند غشتو د رجب د شروع نه چې کله به د رجب هلال ولیدو سپوږمۍ د رجب لومبۍ شپې بیا به فرمایل اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کچا د دې رجب میاشتې سره دا نی ویلي نو اوسې ووایي چې یا الله مونږ د پاره د رجب میاش او د شعبان د میاش مبارک کې او مونږ رمضان ته ورسې او مبارک کېدو نه مراد سره په دې میاش کې کوم یا الله خیراتونه او برکتونه نصیب کړي او د دې برکتونو نه مراد هغه اعمال دي چې کوم اعمال ستا په دنیا کې ستا په ژوند کې ستا په مال کې ستا په اهل و عیال کې او بیا په آخرت کې ستا په قبر کې او ستا په حشر کې برکت اچي، هغه سره برکت راځي. چې الله جل شانه د ډېرو طاعات او توفیق درکړي په رجب کې په شعبان کې. د دې ځای نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیارې شروع نو کله تیرې میاشتې هر څنګه چې تیرې شوي اوس ملا وتړه د الله جل شانه راضي کولو لپاره، اوس ګناهونه پرېږده، اوس طاعات اختیارو، اوس فرایض مزونه چې کوم دې قضا کول هغه مه قضا کو، واده وکړه چې زه به دا سرته رسوم، پابندي د مونځ اختیار کړه ځکه چې مونځ فرض دی، هر یو مونځ فرض دی. اوس د قرآن کریم تلاوت شروع کړه، تر اوسه د صدقه نه ورکوله اوس صدقه ورکول شروع کړه،
اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت ڈال، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا، رمضان ته مونږ ورسې. په دغه میاشت کې د هجرت کو حبشې ته ورسېدل، نو دا رجب او بیا شعبان او بیا رمضان دا میاشتې چې تېرې شوې، د شوال په میاشت کې دی واپس رالل بیا. او واپس راتلو پسې یو واقعه ده چې واپس ولې را روان شو، ځکه چې تر اوسه پورې خو د کفارو مشرکینو زور و په مکه کې. هغه واقعه دا ده، په حدیثو کې دا واقعه درد د سیرت په کتابونو کې هم ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې و دغه ټیم کې هغوی چېرته هجرت نو کړی، بعضې صحابه هم دي ورسره، ځکه چې ټول صحابه حبشې ته نه دي تللي، 14 کسان تللي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سوره نجم تلاوت شروع کو. په دې مجمع کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحبت کې صحابه هم ناستو، او دا غي نه علاوه کافر مشرکین هم پکې ناستو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوره نجم چې ما تاسو ته یو څو آیت د هغې تلاوت کړل په ابتدا کې، دا تلاوت شروع کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. بعضی کے مخ کی راضی افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى الکم الذکر وله الانثى. اللہ جل شانہ فرمائی افرأیتم اللات والعزى، لات عزى د مشرکین د بوتانو نمونه. آیا ته لات عزى ویني؟ تا ته پته ده د لات عزى باره کې؟ افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، او دریم منات، لات عزى منات، دا درې غټ بوتان. الکم الذکر وله الانثى، ستاسو د پاره دی نارینه وي او د هغه د پاره دی زنانه وي. د دې څه مطلب؟ مشرکینو د مکې به وي الیاذ بالله ثم الیاذ بالله چې دا د خدای لونه دي. فرښتو ته به وي چې دا د خدای لونه دي. ملائکو په باره کې به وي الملائکة بنات الله، فرښتې د خدای لونه دي. دا منات، اولاد او زاد دا درې واړه د اناثو نمونه دي. نو دا یې د هغې په نومونو باندې ایښي او فرضي نومونه یې خپل مقرر کړي. بیا به یې دی پرستش کولو او زامن به ځان دپاره خوښول، ځان دپاره یې لوڼه نه خوښول عربو. او د هغې تذکره تاسو ته شوي ده. تلک اذن قسمة ضیزا، دا خو ډېر د بې انصافۍ تقسیم دی، عجیبه تقسیم دی چې ځان ته نارینه اخلی او الله جل شانه ته نسبت د اناسو کوي، حالانکه الله جل جلاله خو نه ولد لري نه والد لري نه ښځې ته ضرورت شته. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لم یلد نه د چا پلار دی، ولم یولد او نه د چا بچی دی، ولم یکن له کفوا احد، او دا هغه څوک همسر او برابر او شریک نشته. هغه یو دی، الله احد، الله یکتا دی، یو دی. نو دا آیات چې نازل شول په آخر کې د دې سوره نجم کې سجده ده، آیت سجده. او آیت سجده باندې عزتمنو چې کله آیت سجده سړی تلاوت کوي یا سامع اوري، نو بیا سجده واجب ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده پریوتو چې کله سجدي آیت تلاوت کو په سجده پریوت. نو مسلمانان صحابه کرام وسره په سجده پریوت، کافر او مشرکین هم په سجده پریوت. کافر ولې پریوتل؟ د دې مختلف روایات دي اوس په کتابونو کې، خو بعضې روایات خطا دي، نسبت شوی دی او زه تاسو ته هغه نه بیانوم. د هغې وجه دا وه چې کله د دوی د بوتانو تذکره وشوه نو دوی خوشحال شول صرف په تذکره باندې چې زمونږ د بوتانو تذکره په قرآن کې وشو. او بیا سجدې پریوتو کې دوی بې اختیاره سجدې ته لاړل. الله جل شانه یې سرونه ټیټ کړل. دې سجدې سره نه دوی مسلمانانېدل او نه دوی دپاره جنت ته. یاد ساتئ، هغه ایمان
او هغه اسلام چې سړی په خپل خوشی باندې قبول کړي نو دې سره الله جل شانه رضا او خوشنودي حاصلول شي، جنت ته تللی شي، جهنم نه بچ کېدی شي. او چې کوم دا سینین او هغه سره نه کې او سړی په ځړه کې کفر وی او دې په خپل باندې لا اله الا الله او نو دې مسلمانېږي نه. د چا د یری لا اله الا الله او نو دې مسلمانېږي نه. د اسلام تعلق د ځړه سره خو ته د چا په ځړه کې نه نوته نه چې چا د لا اله الا الله او نو ته به پرې دې ځکه چې د ویلي کې دې شي چې سمې وي د الله جل شانه په نږدې الله چې هغه په ظاهر وي. دا مشرکین چې په سجده پریوتی دوی مجبور شول به اختیار سجدي ته لاړ. یو پکې وو بازی وی ولید دی، بازی وی امیہ. هغه نیم ټیټ شو، تندې پزمکونه لګولو، خاورې روچته کدي تندې سره نږدې ک دومره غم مجبور شو. نو دا دومره غټ غټ مشرکین چې کله په سجده پریوتل او خلکو دا تماشا ولیدا نو بعضی خلکو خبره خورکه او ګډه ک چې د مکه خلک ټول مسلمانان شو. دا خبر حبشه ته ورسید چې خلک ټول مسلمانان شوه. نو حبشه کې چې کوم مسلمانان مهاجرین تلیو هغه وی چې د مکه خلک مسلمانان شول، مونږ دلته سکو. نو غیر روان شو. نو چې څنګه را روان شول واپس ډیر خوشاله چې مکه ته ورسېدل، نږدې شول. نو پته وته ولګیدا چې نه دا خبر غلط، دا خبر غلط او غي کافر دي. نو په دې کې څه کسان بیا هغه واپس شو او څه سره پټ پټ هغه ایثار شول او بیا نور کسان سمدستی د دې سره تیار شول د هجرت لپاره. چې دغه قافله دغه نه ډیره غټه وه، تقریبا 86 شپږ اتیا نارینا او 19 کسه زنانه د خپل خاوندانو سره وي. دغه کسان تیار شول، صد پاسه سل کسان، شپږ اتیا کسان نارینا صحابه او 19 زنانه رضی الله عنهم اجمعین دی حبشه ته تیار شول. آلتا واقعات اولید الله کسان شرار دی حالاتم بیان کل چې هغه بادشاہ ډیر خده چې دی څنګه اوتل. نو بیا مشرکین ته پته ولګی چې دومره افراد لاړل. نو دی چې کوم غټ کسان او سرداران غي او چې دا ډیره خطرناک خبره ده کدا خلک حبشه ته لاړو او آلته کې داخله کرورو اوزي او جمع کېږي نو زمون خلاف به یو غټه پارټي درنه جوړه کی. نو د دې د پاره سچل کول پکار دي چې فورن دا کسان قابو به ورپسې کسان واستول. خو الله جل شانه د دې د الله سناغي محفوظ کړو، حبشه ته رسیدل. به چې کله دای لاړل نو مشرکین سوچو چې دا بس کی فیصله په دې باندې وکړه چې څه کسان لاړ شي د حبشه بادشاہ سره ملاقات وکړي او د دې کسانو په باره کې فریاد یوسي چې دا کسان زمونږ نه را تښتېدلي دي، دا کسان مونږ ته حواله کړه. د خبرو دپاره داسې کسان یې وټاکل چې هغه انتهایي خبرلوس او جرګنشین او تکړه کسان. په هغې کې یو عمرو ابن عاص دی چې وروسته بیا صحابي دی، مسلمان شوی دی او د ده تذکره ځای په ځای په دغه جمعو کې شوي ده. عمرو ابن عاص، یو عبدالله ابن ربیعه او بعضی وی عمارة ابن الولید ابن مغیره. دا دواړه د خبرو د مذاکراتو ډیر تکړو. دی لاړل فورا او دا مشرانو د دې قوم حبشه ته ورسېدل. نجاشي څخه لاړل دربار ته، ویسه یو څو کسان څه کسان کمقل د قوم زمون بیوقوفان هغه دلته را تښتېدلي دي، هغه کسان مونږ ته حواله که ستا د علاقې ته وطن ته راغلي دي، مونږ باغې پسې راغلي یو، دغه کسان مونږ ته حواله که. نو نجاشي بادشاہ او بادشاہ چې څوک جوړوي نو اسې نه جوړوي، هغه هم په رسوماتو په ترتیب باندې پوه وي. نو دی ورته وایي چې دغسې خو یې نه حواله کوم، درته زه به تپوس کوم چې څوک په پټو سترګو دا پردي خلکو او د نه حواله کول. او نن سبا مسلمان خپل سړی په پټو سترګو چې څنګه ورته وینا وشي فورا یې حواله کوي. دا څومره لویه بدقسمتي ده او د قوم مشران دا د هغوی حالت دی، دا د هغوی عقل دی، دا د هغوی سوچ دی. تحقیق نشته شاته او فورا نیسه او حواله کوي سړی اوچته. بهر حال
دی جلال النجاشی ته وی چې موږ ته دغه صدا کسان راغلي دا موږ ته حواله که زموږ د قوم خلق ته را تختیدلی دي او انتهایی کمقل او بیوقوف خلق ته. نجاشی ورته وی چې نه زه به تحقیق کوم دغه څه نه حواله. کسان خواره کړل وی دا کسان دی راشي. هغه کسان حاضر شو. په دې کې حضرت جعفر رضی الله عنه هم چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترز وی دی د ابو طالب سے او د حضرت علی کرم الله وجهه رور دی مشهور رور دی او د په جعفر طیار باندې بیا مشهور دی. د په غزوه موته کې شهید شوی او د شهادت نمخ کې د دواړه لاسونه مشرکینو پرې کلول په لاسو کې جنډا او دا په هغه کسانو کې چې ابتدایي شهدا او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حال چې دای په شام کې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې په منبر ناشته او د دې د شهادت واقع خلکو ته داسې بیانې لکه نن سبا چې تاسو په سکرین باندې سویني. دا معجزه و د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د په غزوه موته کې شهید شوی. دغه حضرت جعفر رضی الله عنه په دې کې دي مسلمانان سوچ کې پرې وتل چې نجاشي مونږ راغواړو قضیه داسې ده چې زمونږ د قوم خلق راغلي دي غي زمونږ مطالبه د بادشاہ نه کړی د نو مونږ به بادشاہ ته څه جواب ورکړو دا بس کی نو مشوره وکړه اتفاق په دې باندې وکړو چې بالکل هغه خبرې وکړو چې مونږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سویل دي هغه خبرې و بیانو منوان او په دې کې بزان نه یو خبره نه غړو او متکلم د خبرو د پاره مقرر کو حضرت جعفر رضی الله عنه وته به خبرې کی ټیک تا دیرال البادشاہ څخه قضیه د غوړاندې شوې دا کسان دي د مونږ تراکا. حضرت جعفر رضی الله عنه بادشاہ ته وایي چې سیب سړی چې کله د خپل علاقې ناراضي نو دا غیس وجوهات وي. یو وجداوی چې هغه قتل کړي او بیا راشي ورپسې دای مونږ بوزي نو دای نه تاسو که چې مونږ څوک وجلی دي چې مونږ پسې دای راغلي دي. نجاشي هغه ته متوجه شو دای څوک قتل کړي دي نو عمرو ابن عاص وتوي چې نه یو ساس کې ویني د چانه د توي کړي ځکه چې تر اوسه پورې جنگونه نو شروع شي هغه مدینه منوره کې شروع شي. به دویم تاسو کو به سه دینه تاسو کا چې سړی پچا پسې را دي چې سړی مې پکار دی نو پاغه پورې مال وی مال راوړې وی نو دینه تاسو کا چې مونږ د دې مال راوړې وی چې دې مونږ پسې راغلي دي. نو نجاشي غي نه تاسو کو چې آیا تاسو نه مال راوړې دي تاسو ور پورې پیسې شته نو عمرو ابن عاص وتوي چې یو دمړې مونږ سره نشته. بیا وته حضرت جعفر رضی الله عنه وی چې دینه سیب تاسو کا چې غلام د چانه او تختی بګوړه نو پاغه پسې راځي نو به بوزي مره نو دینه تاسو کو چې موږ د دې مریان یو د څومره کسان چې راغلي دي کې یو کس داسې وی چې هغه د دې غلام وي او په دې پسې راغلي چې د موږ سره کس واسطو چې مالی وی مال وته ورکو چې قتل وینو حاضر یو. نو عمرو ابن عاص نه بیا تاسو کو نه او د جواب ورکو چې نه دا ټول هم احرار او تقا دا ټول احرار دي آزاد دي او د خپل قوم معزز خلق دي. نو نجاشی حیران شو بیا څه وجه ده وسیب دای زمون د پلارانو د مشرانو دین پرې خیره او نه زمون په دین دی او نستا په دین دی. مطلب دا د دویم ټکي ځکه کولو چې دی غوسه شي زمونږ دینم پرې خیره دا غینه برګشت شوی دی او استاد دین هم نه دی اختیار کړي یو نوې دین اختیار کړي. نو نجاشی بیا حضرت جعفر رضی الله عنه ته مخ راوړل ځکه چې متکلم دی وی چې تاسو کوم نوې دین اختیار کړی دی. حضرت جعفر رضی الله عنه وته فرمایل چې سیب مونږ په تیرو کې وخت تیرولو مونږ جاهلو په جهالت کې وخت تیرولو مونږ ناپوه او نادانانو مونږ هر یو زورور په کمزوري به تیرولو ثابت خړو به ظلم زیاته په مونږ کې مونږ مردار خوړې حرام مخوړې مونږ به هر قسم بوتانو ته پوجا کوله پرستش به مکولو او مونږ د دنیا په قومونو کې لاندې خلق او مونږ به صله رحمی نه کوله قطع رحمی به مکوله رشتې به پرې کوله
مونږ به دا کول چې څومره بدای وي غټولې مختصر الفاظو کې ذکر کی. بیا الله جل جلاله په مونږ باندې ډېر لوی احسان وکړ چې په مونږ کې یو کس پیغمبر جوړ کو، مبعوث کو، چې داغه په صداقت کې او داغه په امانت کې د چا شک نشته دی، څوک هغه ته ګوته نشي پورته کولی. هغه داسې پاک او عفیف ژوند تیر کړی دی په مونږ کې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یادو دغه کس الله جل شانه په مونږ کې پیغمبر جوړ کو. د اسمان نه په د باندې وحی راځي مونږ ته د اووي چې تاسو د یو الله عبادت کوئ او د بوتانو پرستش پرېږدئ، او د مونږ د تیارونو راوویستو د ایمان رڼا ته، او مونږ ته ووی چې صله رحمي کوئ، رشته پالئ او رشته مه پرې کوئ، او مونږ ته ووی چې په یو بل باندې ظلم مه کوئ او قتلونه مه کوئ، او د یو بل مال حرام طریقې سره مه خورئ، او زنا مه کوئ، دا مه کوئ، دا مه کوئ. دا ټول تفصیل چې بیان کو. نو نجاشي هغه حیران شو، ورته ووی چې دا خو ټولې ټیک خبرې دي، ځکه چې نجاشي دغه وخت کې بت پرست نو، هغه عیسایو، او حضرت عیسی علیہ السلام د الله جل شانه پیغمبر او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې تیر شو. د په عیسایت باندې دته د عیسی علیہ السلام د تعلیماتو پته وه چې د عیسی علیہ السلام تعلیمات هم دغه دي. نو نجاشي هغوی ته وایي عمرو ابن عاص ته او دوو کسانو ته چې دا خو ټیک خبرې دي، ټولې سمې خبرې دي، او دا خو داسې دین نه دی چې د دې په وجه باندې دا کسان زه ستاسو لاس ته حواله کړم، دی خو ټیک وینا کوي. بیا حضرت جعفر ته ووایي رضی الله عنه چې کومه وحي ستاسو په دې پیغمبر باندې راځي نو د هغې څه برخه تا سره شته؟ هغه ورته وایي چې او ورته وایي چې ما ته تلاوت کوه وایه. نو حضرت جعفر رضی الله عنه د سوره مریم آیات تلاوت کول شروع کړل. کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. په دې صورت کې د حضرت زکریا علیہ السلام او د حضرت یحیی علیہ السلام چې دا دواړه انبیاء کرام دي، او د حضرت مریم د عیسی علیہ السلام د مور بیبي او د حضرت عیسی علیہ السلام تذکره ده. نو عیسایان خو د دې خبرو نه ټول نه واقف چې څنګه دا آیات وي. نو هغه وخت کې مخکې درباریان د هغوی په حق کې او چې تلاوت د قرآن پاک شروع شو نو دغه وخت کې د هغوی د سترګو نه اوښکې بهېدې او د نجاشي د سترګو نه غټ غټ څاڅکي د اوښکو را بهېدل او په ږیره باندې توېدل. ږیره د نجاشي وخه او دا ږیره داسې شی دی چې دا د ابتدا نه چې کله نه انسان دنیا ته راغلی دی دا ورسره وي. نو کافرو به هم ږیرې نه خریلي، مسلمان خو خود د ټولو انبیاو سنت دی ږیره. بهرحال دی وجړل په آخر کې چې کله حضرت جعفر رضی الله عنه تلاوت بس کو نو نجاشي هغوی ته ووایي چې زه واپس لاړ شم او دا خلک زه کله تاسو ته نشم حواله کړم. دی ته یې وایي چې تاسو زما په دې علاقه کې محفوظ یئ او تاسو آزاد یئ او تاسو ته څوک نقصان نشي درکولی. دی ذلیل او رسوا د دربار نه ووتل، دوه کسان د کافر، او حضرت جعفر رضی الله عنه سرخرو د خپل ډلې سره واپس روان شو. عمرو ابن عاص او مرګره عبدالله ابن ربیعه دا دواړه د عمرو ابن عاص ورته وایي دته الله جل شانه د ژبې ډېر مهارت ورکړ او ډېره چالاکي. ورته وایي چې سبا زم دې نجاشي ته یو خبره کوم او د دې خلاف پاروم او د دې به جړې وباسي چې خبره ورته زوک. عبدالله ابن ربیعه ورته وایي چې نه داسې موږ کو دا یو ځل خو تا وکتل چې زمونږ څه حال شو، موږ ذلیل شو، بل دا که چېرې دا خبره دې وکړه نو دا ستا د قوم کسان دي، نو زموږ مقصد خو د دوی وجل نه دي چې دوی مړ کړي. هغه ورته وایي چې نه زه به دا خبره سبا ځم د نجاشي په دربار کې به بیا کړو. عمرو ابن عاص بیا لاړو په سبا باندې نجاشي څخه لاړو. نجاشي ته وایي خبره یې څه کوله؟ ورته یې وایي چې صاحب د عیسی علیہ السلام په باره کې د دې خلکو عقیده هغه نظریه هغه نه ده چې کوم ستاسو ده. د عیسی علیہ السلام په باره کې د سپک سوچ دی او ډېره سپکه عقیده ده. د دې الفاظو وجه دا وه چې عیسایان دغه وخت کې هغوی به حضرت عیسی علیہ السلام په باره کې وی چې خدایان درې چې یو ځای شي نو دا یو خدای دی او په هغې کې یو عیسی دی.
یا به داوی یا به عیسی علیہ السلام ته ابن الله. عیسایانو کې مختلف فرقې، ان الله ثالث ثلاثه، چې الله په دریو کې یو دی، دریم دی، او یا به وی چې عیسی ابن الله د الله زوی دی. او د مسلمانانو خدا عقیده نه ده. مسلمان خو زمونږ د عقیده ده چې عیسی علیہ السلام دا د الله بنده دی او د الله پیغمبر دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې مبعوث شو. دا غي په نبوت باندې زمونږ ایمان دی سره د نور ټولو انبیاء، او هغه د الله جل شانه په کلمه باندې پیدا شوی دی بغیر د پلار نه، د مور بیبي مریم نه پیدا شوی دی. عام چې څنګه انسانان پیدا کیږي داسې نه. قرآن کریم کې د حضرت عیسی علیہ السلام تذکره ده چې کله دا اوې نجاشی ته، نو نجاشی بیا راوغوستل. جعفر رضی الله عنه ملګری جلال به سوچ کې پرې وتل چې اوس بس کو. نو ټولو مشورو کې چې بس خبره به ماغه کو چې کومه مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خولي دا غینه به اخوا دی خوانز. نو نجاشی دربار ته چې کله رال، نجاشی دې تپوس کوي چې تاسو د عیسی علیہ السلام په باره کې څه عقیده ده، څه وایي، تاسو پیغمبر تاسو ته څه ویلي؟ حضرت جعفر رضی الله عنه وته فرمایل چې عیسی علیہ السلام د الله بنده دی، عبد الله وکلمته وروح منه، د الله بنده دی او د الله کلمې سره پیدا شوی دی، او د الله دا روح د الله د طرف نه روح دی. وروح منه، دا روح نسبت روح د ټولو خلقو د الله د طرف نه وي. خو عیسی علیہ السلام ته خصوصا ذکر شوی دی چې د عیسی علیہ السلام د پیدایش طریقه جدا ده. حضرت جبرئیل علیہ السلام پوکوال او دا غین عیسی علیہ السلام پیدا شو. چې کله دا خبرې وکړي نو نجاشی د ځمکې نه یو خسنې راپورته کو تیلې او داسې اوچت کو دای اووی چې په الله مې قسم وی چې عیسی د دې خسنې نه ذره برابر نخکته او نه پورته، چې کومه خبره د ذکر کړي د دې خسنې په برابر هم نه، چې کوم جعفر خبرې وکړي دې سړی دومره عیسی علیہ السلام دی، بس همدغه دی. چې دای اووی نو دای بیا ذلیل رسوا واپس. حضرت جعفر رضی الله عنه سره د مرګرو صحابه دلته کې پاتې کېدو. بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته هجرت وکړو، دا حضرات دلته کې مدینه منوره ته چې هجرت وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم، واقع به ان شاء الله په خپل وخت راځي. دا حضرات دلته کې څه کسان د دلته نه لاړل بیا او سپاتیو، او حضرت جعفر رضی الله عنه د دې مشر د غزې کې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوم کال د هجرت باندې خیبر فتح شو او د خیبر جنگ شو 7 هجری کې. دیار لس کاله خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه کې تیر کړی دي، لس کاله مدینه منوره کې تیر کړی دي. په 11 هجری ربیع الاول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی. نو دای په 7 هجری کې مدینه منوره ته د حبشې نه لاړل. چې کله رخصتېدل نو دی نجاشی حضرت جعفر رضی الله عنه راغوست، وته وی چې تخپل پیغمبر ته وایا چې ما په هغه باندې ایمان راوړی دی، زستا په مخ کې گواہی ورکوم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، چې الله یو دی، دا غنه علاوه بل څوک معبود نشته، او محمد صلی الله علیه وسلم دا الله بنده او دا رسول دی. او دایته تحائف ورګ ډالۍ او د لارې خرچ وته ورکو او خوراک کا کې وته ورکل، او وته وی چې زما دا خبره او زما د اسلام واقعا خپل پیغمبر ته وکا، او وته وایا چې ما د بار د مغفرت دعا وکړي چې ما تیر ژوند کې کوم ګناهونه کړی دي هغه ما ته معاف کړي الله پاک. حضرت جعفر رضی الله عنه رالو، او چې کله مدینه منوره ته دی ورسېدل نو دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خیبر د جنگ نه واپس شو، چې دغه تذکرہ به ان شاء الله په خپل وخت کې. نو چې کله حضرت جعفر ولیدو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاسې دو او غاړې سره سینې سره جوخ کو او نیولې او فرمایلی چې ما ته پته نشته د ای جعفر چې زه د خیبر په فتح باندې خوشالم ډیر او کستا براتلو. دومره خوشحال شو د دې مسلمانانو براتلو باندې چې د حبشې نه واپس راغل. بیا قاصد چې وسره وغه حضرت جعفر ته وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زمونږ د بادشاہ خبر واورو چې تاسو سویل. هغه ورته ټول تفصیل بیان کو چې یا رسول الله مونږ ډیر خصاتلیو، به مونږ ته هدايا او تحائف او د لارې د خوراک بندوبست او هغه اسلام راوړې کلمه ویلې ده،
او ایمان اقرار کړي او داسې ویلي دي او دا وی چې ما د پاره د دعا وکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ځله وته دعا وکړه اللهم اغفر للنجاشي اللهم اغفر للنجاشي اللهم اغفر یا الله تدغ نجاشي وبخي مغفرت نصیب کې درې ځله دعا وست. بهرحال دا د حبشې د هجرت تذکره وا ان شاء الله د سیرت دا سلسله به جاری وي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.